د ښځې دپاره جنت ډېر زیات اسان او په ډنګ باندې اریان یو جامې ورته واچي او بیا دا را پکې څه کې خپل خاوند ته دا زنانه ځان نه سینګاروي. مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة. آیا زنانه د پلار مرګ له د خاوند د اجازت نه بغیر تلی شي یا د بل چا کره تلی شي او که نه؟ د حضور پاک سلم زمانه کې یو زنانه وه او خاوند او دا زنانه به د مور کره اوسېدله او دغه کور چې دی دا دوه چته و، د پاسه پې دا ښځه او خاوند اوسېدل او لاندې کور کې به دا پلار یې اوسېدلو. دغه سړی چې دی دغه دی په سفر باندې وتلو، خپلې ښځې ته یې راشن خپلې ښځې ته یې ضروریات پوره کړه چې زما او ته به د زما د اجازت نه بغیر د دې کور نه د سره نه وځي. هغه سړی چې دی هغه لاړې او دا زنانه په دغه کور کې دا خو لاندې چت کې چې دی هغې کې مور او پلار اوسي. نو دغه پلار چې دی نو دا څه وخت پس بیمار شو. دغه زنانه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته راله، یا رسول الله یا ورته سوال جواب وکړو چې یا رسول الله زما والد محترم ناجوړه شوی دی، بیمار شوی دی، زه د هغه بیمار پرسۍ لازم تپوس وکړم. هره زنانه د مور پلار په زړه کې محبت د هغوی دپاره د والدینو دپاره. نو دغه زنانه هم نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل آیا تا ته خپل خاوند اجازت کړی دی؟ هغې ته یا رسول الله ما ته اجازت نه دی کړی. نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې تا ته اجازت نه دی کړی زه تا ته اجازت نشم. د هغه زنانه دغه واپس یو څو ورځې پس دغه پلار یې سخت بیمار شو، مرګي حالات کې شو. بیا د زنانه سوال جواب وکړو چې یا رسول الله زما پلار په سخت زنکدن کې دی او په سخت بیمارۍ کې دی، آیا زه د خپل پلار د خوا له لاړ شم چې د هغه څه ناسه خدمت وکړم؟ رسول الله مبارک ورته هغه جواب ورکړو چې تا ته خاوند اجازت نه یې کړی زه تا ته اجازت نشم درکولی. هغه زنانه پوه شوله. بیا څه وخت پس دغه زنانه پلار چې دی دا وفات شو او نو چې وفات شو دې ته معلومه شو زما پلار وفات شو. نو بیا سوال جواب یا رسول الله اوس خو اجازت راکئ، زما پلار خو چې اخري دیدار یې وکړمه که نه اوس خو به قبر ته کوزېږي، همیشه دپاره پلار به رانه لاړی چې اخري دیدن یې وکړمه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه ته ته خاوند اجازت نه دی کړی زه تا ته اجازت نشم درکولی. هغه د ښځې پلار چې دی هغه یې ښخ کو دفن یې کړی شو. یو څو ورځې پس حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ته وفرمیل د چا په ذریعه یې ورته یې وفرمیل چې ستا په وجه باندې ستا د دغې خاوند په منلو باندې چې د هغه تا ته اجازت نه و درکړی ته د پلار مرګ له هم لا نړې دغې په وجه باندې الله جل شانه ستا پلار جنت ته بوتلو، ستا پلار باندې جهنم فیصله شوې وه، لیکن ستا د دغې وجه نه د خاوند د حکم منلو د وجه نه د پلار دیدن له نه تلو د وجه نه ته الله جل شانه ستا پلار جنت ته بوتلو. اوس وګورو موږ خپله معاشره کې دې نه موږ ته څه سبق حاصل شو؟ زموږ زنانه څنګه زندګي تېروي؟ خاوند به ورته نه ویلي چې خور که لاړه شه یا ګاونډ که لاړه شه، ورته به وایي چې بر زما ته اجازت نشته، دا صاحبه به راولګي، بازارونو کې به هم ګرځي، د ګاونډ کې او په غم خادۍ کې به هم ګرځي. عزتمند مسلمانانو نو خپلې زنانه په خپلې کنټرول کې راولي، ځکه چې خاوند ته اجازت نه. د ښځې دپاره جنت ډېر زیات اسان دی. هغه څنګه چې ښځه پنځه وخته مونځ کوي او ښځه د رمضان مبارک روجې نیسي او دغه زنانه د خپل خاوند اطاعت کوي، د الله او د الله رسول نفس د خپل خاوند اطاعت کوي، نو حدیث مبارک کې راځي دا زنانه چې په جنت په کومه دروازه غوښتل غواړي جنت لري داخل شي، د خپلو اندامونو حفاظت کوي. نن خو موږ زنانو ته نری پړونه په سر کړی دی، نری لوپټې مو ته په سر کړي دي. عزتمندو مسلمانانو د دې زنانه د وجې نه به موږ جهنم ته الله په خپلو زنانو باندې د حیا او د عزت څادر راخور کړو، خپلو زنانو ته ښکلې ښکلې برقې درنې په سر کړو، زنانو ته جورابې په خپو کړو، خپلو زنانو ته پیړې لوپټې په سر. تره زوی نه فرده چې ده دا الله جل شانه فرض کړې ده، د ماما زوی نه فرض کړې ده، د کاکا زوی نه او د ترور زامن نه، او دا پکې لاتوت ته پکې تورۍ وخیږي وي د پلانکي د زوی واده دی او زه ورله ځمه او په ډنګ باندې اریان یو جامې مو ته واچي او بیا دا را پکې څه کې خپل خاوند ته دا زنانه ځان نه سینګاري، او چې کله د غم خادۍ کې راځي شونډې به سرې کي او ځان باندې به سینګار ولګوي، دا مطلقا حرام دي، دا ناجایزه دي، دا ګناه کبیره ده، دا الله جل شانه نافرماني ده. خپل خاوند ته به سینګار کړو، خپل خاوند ته به ځان ښایسته کړو، داسې نه چې نامحرمه سړو ته. ځکه زموږ اسلام موږ ته کوم اصول قواعد او ضوابط بیان کړي دي، لیکن بیا هم زما د ماما زوی ما کره راځي زه ښځې ته یم ورشه چای ورته راکېږده، زما کره تره زوی راځي زه یم ورشه چای ورته کېږده، شړق دې په دې تره زوی او په دې ماما زوی راولګي، د خپلو د زنانو د حیا او د عزت څادر په هغوی باندې راغلو. الله جل شانه دې موږ ته